ملګرو نن زما د خوږ تره او د ډیر ګران مشر ګلشاد کاکاجي 40 ورځې پوره شوې چې د دې دنیا نه تللی دی. ملګرو زموږ په خاندان کې دا یو داسې غم و چې دی د کلي ونې بوټي هم جړولي دي. ملګرو د ګلشاد کاکاجي یو خاصیت و چې ده به همیشه خلک خندول. چېرته په زندګۍ کې د چا د ترخه خبره نه ده کړې. د هغه خوږ تره دپاره مې یو څو شعرونه لیکلي دي چې د اوښکو یو باران و چې روان و او ته لاړې. د اوښکو یو باران و او روان و چې ته لاړې، خفه په تا پسې ځمکه اسمان و او ته لاړې. یو سړي کوه یو چغه وه د چملو یو واړه و. یو سړي کوه یو چغه وه د چملو یو واړه و، په تا راغوړېدلی هر انسان و او ته لاړې. شهید وي مسافر وي او په خوب کې تسا لاړه. شهید و مسافر و په خوب کې تسا لاړه، د کلي د ملا صاحب دا بیان و او ته لاړې. دا ستا د خندا ډکې او خوږې خوږې خبرې، دا ستا د خندا ډکې او خوږې خوږې خبرې، بس ستا مشغولا نه وه سم باران و او ته لاړې. دا ستا د خندا ډکې او خوږې خوږې خبرې، بس ستا مشغولا نه وه سم باران و او ته لاړې. د دیر او د چترال د سیمې ټول خلک حق حیران دی. د دیر او د چترال د سیمې خلک حق حیران دی. خپه د تې ملګري هر یو ځوان و او ته لاړې. نوید وایي په زړه باندې سورې ورې دې پرېښوم. نوید وایي په زړه باندې سورې ورې دې پرېښوم، زما زړګی په تا باندې ودان و او ته لاړې. د اوښکو یو باران و چې روان و او ته لاړې، خپه په تا پسې ځمکه اسمان و او ته لاړې. ملګرو غم ډېر تریخ وي، خو یو نیم غم چې کم دی نو هغه داسې غم وي چې د ټول عمر غم وي. ملګرو زموږ په خاندان کې دا داسې غم راغلی چې دا د نه هېرېدو غم دی. ټولو ملګرو ته ریکویسټ کوم چې زما دا تره، زما دا خوږ مشر په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ.